الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زما قابل قدر علماء کرامو دوران دے معززو سامعین و حضرات ورونو، زمونږ او تاسې پسې نفس او شیطان او بیا په خارجي جماعاتو کې په دې دور کې د اسلام په نوم باندې دعاوې جماعات لګېدلې دي. زما او ستا عقیده خرابول غواړي، زما او ستا عمل بربادول غواړي. کفار په ډېرو مختلفو طریقو باندې زمونږ د عوامو مسلمانانو ذهنی ټینشن زیاتای، عقیده او په عمل کې خلل پیدا کوي. د دې ټولو فتنو نه د نجات دپاره بهترین ذریعہ او یوازې خیسته ذریعہ هغه معیت د علماء او د صلحاو دی، چې د علماء په مجلس باندې مونږ د خپل ظاهری ډانچا په شریعت خیسته کو، او د اولیاء او د مشایخ په معیت باندې مونږ د خپل باطن خیسته کو. کدا غدوه معیت را سره امید دې کدی غوندې زرها فتنې نورم پیدا شي، نه به مسوک عقیده خراب کی او نه به معامل ضایع شي. او کدا علماء نه لري پاتې شوي او د مشایخ د صحبت نه بعید او لري پاتې شوي، نو بیا مو په خپل ظاهری تعلیم نازیږي، ما بیا پر خپل دوټ کې علم نازیږي، او نه ما په بیا په خپل تعلیم او ډاکټرۍ او خیرۍ نازیږي. ستا مثال کدا علماء په زولنو تړلې شوی نه، ستا مثال کدا اولیاء په لاړو رنگین نه او په دعا رنگین نه، نو بیا ستا مثال د خور د غلوی کانی دی. او چې کله سیلاب ور باندې راشي هغه لوی لوی کانی غړی بیا ټینګیږي نه. کته د علماء په زولنو تړلې شوی، ته د اولیاء
په معیت سره باطن ستا خش او خیسته شه نو که ته ډېر وړوکی په عقل وړوکی په عمل نو ستا مثال به بیا د خوړ سره چې کم دیوال شوی وي او په دیوال کې چې کم واړه واړی کاڼي په اوسپنه کې راګیر وي په ویلډینګ ویر کې راګیر شوي وي عقل دا وایي چې باید سیلاب راشي دا واړه کاڼي اوسې غټ پاتې شي او چې کله سیلاب د خوړ راشي غټ کاڼي روان کړي وي او وړوکې دیوال هغه پاتې کېږي وجه دا ده چې د وړوکې کاڼي چې دی د ده نه یو خوا بل خوا ته څه تاو شوي دي د هغې اوسپنې د معیت په وجه باندې وړوکی کاڼی د خوړ د لوی چپو ته ټینګېږي او هغه لوی کاڼی چې منفرد دی او ځان ته دی قسم دروند دی او غټ دی خو د خوړ چپو ته ټینګېدی نه شي معززو ډېرې عظیمې فتنې دي که څوک د کشف خاوندان وي او یا څوک لږ د باطن سترګې لري نو دا دواوې جماعاتو دا فتنه په خوب کې په عالم مثال کې د دې نه تعبیر د سیلاب په هغه خړو اوبو باندې کېږي که چا خوب ولیده چې زه خړو اوبو پسې اخیستی ومه دی دې په دې پوه شي چې دی په دې دواوې ډلو کې یو مردارې ډلې په مخه کړی دی او د ده عقیده خرابول غواړي او که دی د هغې نه نجات بې مونده نو دا بشارت دی چې الہ العالمین به یې د دغې غلطو فتنو نه ساتي معززو که تاسو دین زده کول غواړئ ستاسو د دین زده کړه به د عالم د زبان نه وي عامیانو نه دین مه زده کوئ که تاسو معیت د اولیاو کوئ نو تاسو باید داسې یو پیر او شیخ سره تعلق وي چې هغه په خپله عالم وي او هغه هم په شریعت پابند وي نو د هغې شیخ په معیت باندې او د علماو په نزدېکت باندې ستاسو ظاهر او باطن به ښایسته کېږي ګورې داسې ځان ته ډاډه نه شئ لوی لوی علما چې هغوی سره د اولیاو د سلسلو زنځیر نه و او غټ مولا یې ځان ته وي خو چې کله د فتنې دا سیلاب د هغه په خوا باندې ورغی هغه غټ مولا سره د علمت اخلاص نه شو تاسو په سترګو وکتل چې پاکستان کې لوی لوی مولیان دې فتنو ته ټینګ نه شول پسې واخیستل نو تاسو عامیان به ترې څنګه خلاص شئ که تاسو ظاهر دا شریعت زده کول غواړئ نو زمونږ او ستاسو شریعت چې زده کېږي نو دا به د علماو نه مونږ زده کوو عامیانو نه به نه زده کوو د عامي مثال په دین کې د ړانده دی که تاسو عامیان یې په دین کې ړانده که هغه بل سړی چې هغه هر جماعت سره تعلق لري خو ملا نه دی امیر هغه هم په دین کې ړوند که هغه پاسېږي او تا ته بیان کوي او ته د عامي بیان ته کښېنې چې زه دین زده کومه نو دین به زده نه کې یو څو خبرې به زده کې او د هغې یو څو خبرو په زده کولو باندې به ستا نه مخکې تر نبي علیه السلام ټول امت مسلمه ته د تیرې او د کفر او د شرک نسبتونه وکړي دین د ړانده نه مه زده کوه دین د بنا نه زده که ړوند چې کله ړوند ته لاس ورکړي دا کلم خپل هدف ته نشي رسېدی بعضې خبرې که علم نه خبر نه په عقل اندازه کوي یو ړوند دی ځان ته په لار روان دی کیدی شي دی په خپل د زړه په رڼا باندې هدف ته ورسېږي کیدی شي یو بل سړي پې زړه خوږ شي لاس نه به یې ونیسي هدف ته به یې ورسوي لیکن یو ړوند دی هغه بنا ته لاس ورکوي هېڅ مشکل ورته نه وي هغه خپل مقصد ته رسېدی شي ولې که یو ړوند بل داسې وي چې هغه ړوند یو بل ړانده ته لاس ورکړي چې راځه ما او تا فلاني ځي ته ځو نو دا کلم خپل مقصود او هدف ته رسېدی نشي معزز مقصد مې دا دی چې دین به تاسو د علماو نه زده کوئ او دا شان معیت به تاسو د صلحاو د علماو کوئ نو ستاسو ظاهر به د علماو په بیان ښایسته کېږي او ستاسو باطن به د اولیاو په دعا او په صحبت ښایسته کېږي بعضې خلک په دې نظر باندې دي چې یاره د عالم بیان یا د یو صالح معیت او نزدېکت دې ته ضرورت نشته دی قرآن او سنت شته دی اردو پښتو کې ترجمې شوي دي او بس زه به د هغې مطالعه کوم او زه به د هغې نه خپل کار روانوم دا ډېر د احمق او د جاهل سړي کار دی قرآن او سنت باندې هر کو جاهل نه پوهېږي هغه یو ترجمان غواړي چې هغه ترجمان به تا ته د دې صحیح معنا راوباسي نو بیا به ته هغې نه دین زده کوې
کته مترجم ته مخې تکینی نو داسې سيزونه به ووایي چې بیا به هغه د شریعت ټول شریعت کې نه پیدا کېږي. زمونږ یو مرګري تقریر کو نو په تقریر کې ویل وی بعض خلک پیدا شول وایي مذهب ته څه ضرورت دی، ولی وی قرآن کریم شته دی حدیث شته دی کنه پدې کې شریعت پروت دی بس داغه ګورم ازیز د کوم نو امام سے پکې چاره وړي دي. زمونږ رور مرګري تقریر کې وایل مثال ورکا وی د دې داسې مثال دی لکه یو سړی دی چې هغه ډاکټر ته روان دی، داغه پنډیسیټ دی په مخه کې ورته یو غیر مقلد علی حدیث او وابي مخه ته راغی او هغه ورته ویل چې صاحب چرته ځي ډاکټر ته زم پنډیسیټ د اپریشن کوما، هغه ورته ډېر ساده یې ډاکټر درنه پیسې اخلي، هغه ته د ډاکټري کتابونه بازار کې خرڅيږي، هغه کې د اپریشن خپل موضوعات دی پکې دا کتابونه راواخلا مثلا 12 ورځې د اپریشن چې کوم احکام پکې دي په ډاکټري کتابونو کې هغه مطالعه کا، هغه نه بعد چړیم راواخلا او ځان تخپل اپریشنو کا تاوان نه بچي. نو سوچو کې چې دا سړی به اپریشنو کې کزان بتابای کی ولې دا اپریشن خبره خو کتابونو کې شته کنه او سر کو جاهل به پويږي کنه ماهر بغواړي. نو قران کریم او احادیث دومره آسان شو چې هر کو جاهل بدا کولاوي هغه به دین روانه او هغه به دین نقشه روانه. دا فساد خو چې دی امت کې جوړ دی دغه خلکو نه دی چې هغه اهل د قران او د سنت د خبرو نه دی د کولاو کړل خبرې کوي شروع. زمونږ د مشران او علماو پورې دا غیر مقلدین خان دی وی دی په ترجمه نه پوهیدل. دا قدری راواخلی وی چې کله به طالب تا قدری وایلا یا به کنز ویل او دا وداسه د فرضیت ایت براغه چې ایه الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق. هدایت بچراغه وی دی عالم بده شاګرد توی طالب جان دا پریدا ترازه د مخ کې دی وایا وی دی په ترجمه نه پوی د زکه وی د سی وایل زوایم هغه په ترجمه زمونږ نه ډیر خپویدا خو هغه ورته وایم چې ستاغونه ګوستاخ او بیا ده بنو هغه ته د قدرت طالب ناستو هغه په یا الذین آمنوا احکام سپوی د شلا ترجمه وته کړی د یا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه پدی باندې مفسرین نیم جلد لیکيو کتاب الطهارت ور باندې هدایت کم دی اول جن نیمه لګیدل باغی باندې به د قدرت طالب څه پوي شي چې دلته ترجمه وته شروع هغه عقلا او هغه عقل لره کلم الناس على قدر عقولهم.